دا ورته پته نه لګېږي په مانځه کې چې ما 3 رکاته وکړه که 4 رکاته مې وکړه په دې کې ورته پته نه لګېږي دا ورته پته نه لګېږي چې ما ماسپښین څه کار کړی دی ما ماسپښین څه عمل کړی دی دا ورته پته نه لګېږي چې ما مونځ کړی دی که نه دی کړی د دې ورته پته نه لګېږي یاره جي پلان کیله مې پیسې ورکړې دي هیره مې ډېره زیاته ده دا اکثر د خبره راځي یاره استاد جي هیره مې ډېره شوې ده زه ورته اکثر ویم بدنظیر پرېږده الله به د حافظه مضبوطه کړي د ما قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے نبی علیہ السلام مبارکہ ته دې مؤمنانو ته ووایه که هغه مؤمنان سړي دي او که مؤمنانې ښځې دي یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم چې تاسو خپل نظرونه ښکته کې معنا تاسو د خپل نظرونه د بدنګاهۍ نه وساتئ تاسو د خپل نظرونه په غیر محرم باندې د لګېدو نه وساتئ ځکه چې بدنظري علماء کرام فرمایي چې بدنظري د یو عاقل بالغ دا د زنا ابتدائی پوڼی ده یا اکثر ویل کیږي چې النظر سهم دا نظر یو غشی دی من سهام الشیاطین راغلی دی چې دا نظر د شیطان د غشو نه یو غشی دی انسان چې یو سړی ښکار کوي نو د نظر د وجې نه ښکار کوي مانه بدنظري ته کېږي ډېره زیاته او زه یو خبره کوم نن سبا دا ګناه چې بدنظري ورته مونږ وایو دا دومره عام شوې ده چې دا مونږ ته اډو ګناه نه ښکاره کېږي ښه بنداز زنانو ته ګورو جي زما دا تصورم نشته بس زنانو ته د ابتدا نه واله تر انتها پورې ګورم او بیا استغفار کومه بیا توبې وباسم ګناه وکم بیا توبې وباسم دغه ډیپټي زما لګېدلې ده پردو زنانو ته ګورم زه هیڅ نشم کولی د ما محترم دا ولې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي و یوازې د انسان اندام زنا نه کوي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د انسان هر عضو چې ده لکل بنی آدم حظ من الزنا نبی علیہ السلام فرمایي یوازې دا نه ده چې ته د زنا وکې صحبت ته د زنانه سره وکې نو دا زنا ده ورنه زنا دې ته هم ویل کېږي چې والعینان تزنیان وزناهما النظر نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې ته یو زنانه ته د شهوت په نگاه باندې وګورې د سترګو تسکین او لذت حاصلې زنانه ته په بد نظر باندې ګورې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دام زنا ده تر روزانه د سترګو زناګانې کې تا ته اډو ګناه نه ښکاره کېږي بیا قرآن کې د زنا متعلق الله فرمای لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا الله فرمای زنا د زنا د کولو سکه زنا ته نږدې کېږم ما د قربت راغلی د قرآن کې الله فرمای لا تقربوا الزنا تصور د زنا سکه زنا ته نږدې کېږم ما د ما محترم او مونږ تاسو دې وګورو زما هر اندام زنا کوي او د ټولو نه غټه ګناه چې کېږي د ټولو نه عظیمه ګناه چې کېږي د ټولو نه بدترینه ګناه چې کېږي هغه د سترګو نه ګناه کېږي علي رضی الله تعالی عنه ته نبی اسلام مبارک وفرمایل وی علي کله چې په غیر محرم باندې نظر ابتدایي ولګېده نو دا معاف ته ډایرکټ نظر ښکته کوه بیا دوباره نظر غیر محرم ته مه کوه او د هغې د بدنظرۍ ډېر نقصانات دي امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي د ټولو نه لومبی نقصان د بدنظرۍ دا دی چې د هغه انسان حافظه بربادیږي بس ایره به ترې ډېره وي دا ورته پته نه لګېږي په مانځه کې چې ما 3 رکاته وکړه که 4 رکاته مې وکړه په دې کې ورته پته نه لګېږي دا ورته پته نه لګېږي چې ما ماسپښین څه کار کړی دی ما ماسپښین څه عمل کړی دی دا ورته پته نه لګېږي چې ما مونځ کړی دی که نه دی کړی د دې ورته پته نه لګېږي یاره جي پلان کیله مې پیسې ورکړي دي هیره مې ډېره زیاته ده دا اکثر د خبره راځي یاره استاد جي هیره مې ډېره شوې ده زه ورته اکثر ویم بدنظیر پرېږده الله به د حافظه مضبوطه کړي د ما
د حافظه امام شافعي رحمت الله علیه فرمای د ټولو نه غلط اثر دا په حافظه او په دماغ باندې پریوزي ستا دماغ ختميږي دغه سي اخره کې بلې ونی ګرځي عمر چې د سمره تیریږي یو د عمر تقاضا ده بل خبره ده کم انسان چې د نظر حفاظت کوي د هغه عقل ډیر زیات تیزي د هغه حافظه نه کم بوډا شي سپینګری شي اندامونه کار پریدي لیکن دا نشي کېدی چې عقل به کار پریدي دا ولې هغه سترګې ساتلې دي پاکې د ما محترم او د چا نگاه سترګې چې پاکې پاتې کېږي زما محترم او د عقل د ګندګو نه پاک دی او چا عقل چې د ګندګو نه پاکي د هغه عقل الله نه خرابوي زما محترم نو د ټول نړومبې نقصان یې دا دی چې د انسان حافظه بربادېږي د ما محترم بد نظرۍ باندې او سلام